عزیزانو ټول عمر دا پاکستان شریف مونږه دوکه کړې ټول عمر څومره حکمرانان چې تیر شوي دي نو زبداو کم دا به ویل کنه چراغله دې بیا نو دې بیا په جاس کې او په لینکوزر کې ګرځي او ما د پاره درشکې ګرځېدل منع کړي पेट्रोल ګران ډیزل ګران سوی ګیس ګران غوړي ګران چې ته چرته بګار د مسورو دالو ته ونه کې بجلی ګران چې اسنه ته چرته غریب سړی پچی لاندې کېنن او دوی ته بنگلا مفت ټلیفون مفت بجلی مفت ګیس مفت دغه مفت درو مې کلتر درې غزا کرپل دې پسند دي تعالی هر څه مفت او ما د پاره مسورو دال تاسو دکان کې پښتنو کې 100 روپے کیلو ما د پاره بیا چې وخت راشي چپ 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 شورما کو والکا دا جامع بغمندشي کور کې بنوري واغوندې کینې دي ما د پاره پیپرم نشتا والله العظیم چې 50-55 کاله د پاکستان وشو ما د زړه د سکون سره پکې نه دی والله چې ما یو خبره په خوا کړی و چې د پایمنار په مقبره کې هغه صحابه پراته دي چې کوم د مدینې نه راغلي جهاد لپاره د ابو داود د حدیث کتاب دی فی الحال علماء نه پته کوي د کابل نوم پکې د کابل الفاظ پکې ماوی شروع د صحابه په قبرونو بمباری کړي دا الله بروس ټوکړي ټوکړي کوي وکړو د عراق پسمکا د پیغمبر نصیب راته دي شیخ عبد القادر جیلانی دې پروت دی امام ابو حنیفه دې پروت دی ان شاء الله العزیز کجوندی وای الله بدرته وخی چې الله بد امریکای ورنیک ماتای څنګه چې الله د روس ورنیک مات کړو داسې بد امریکای ورنیک ماتي دا روس صدر برزنیف چمبو جامعه وی چې نن د غالب په ټیوي باندې داغه جنازه خي نو ټیوي خو مونږ کړه درې سلور دي خدای مرکه چې ورکه آرام توب لا تکړه یو بل څه لکایلا بجلیګر مولا وایي سیارونه ورکړه دا د ګاندو بچی چې کوم زما خبرې ته بدې لګي او خزه بربنده ګرځي دا کچنه نه وایي سیارونه ورکړه بل شپه سړی رانه وته پینې خو کې دی ورته نه شو میدان نه راوړل ما کمره کې داسې ګور ما څه ګورې یل ټي ما دلستا یقین نه راغلی چې د کراچي نشته د دنیا دمخانه یو طرف ته یو ټي یو نیټورک ستا په کور کې دا بل طرف نن دنیا په دې قهر خپل کنه دا کورخي خرڅي په کوڅه کې ناشتي هغه دبلدینم په کور کې دا 10-12 هزار روپۍ وی لګول او دا بل ولایم لګولې دا تار نیټورک دې کس شي دایم لګول بلاره د جمعات نه وروتم را روانو یو نن بای په مخاره ما ته وایي چې مولانا صاحب الله ډېر مهرباني وکړو څه چلو ول الله ډېر مهرباني وکړو مونږ ته خدای خپل کیږي راکړو ما ته یاره یو پراکټیس په مخلوق ما دنه دا داسې خبره ده چې ته ما ته نن دنیا په دې ډمتو بخته ده کنه واره اسلام دې ته نه وایي چې اذانو سے جمعات تلاش نو لوډ سپیکر لګاو الله اکبر دلته ناس دي خزر دکانونو کې ته نه پونه ورته ولته الله اکبر الته کاظم الله اکبر او دې لګي د خزر په خپل اسونه څه خدای دې راته پاره یو عرب معنی تپوسو کو وجه یا شیخ مل معنی للاسلام ما ورته چې اما تدري ما تقول لا انا اسال منك ما الاسلام اسم للعشق والمحبه في قلب المؤمن الاسلام اسم للعشق والمحبه في قلب المؤمن اسلام نوم ده د عشق او د محبت په زړه د مسلمان اسلام دی تاسو خبره دا عرب تاسو لیونی شو
چې زه بیا جومات ته راووتم راپسې منډې والې ما ته وایي چې ما سمعنا هذا المعنى دا معنا خو موږ چا نه اورېدلې دا تا څنګه چلو ما ورته ویلي چې فاسأل في المکة والمدینه انت من اين ما ته وایي چې انا من مکه د مکې جومات راغلی تبلیغ نن د پیر په شکل کې د مولانا په شکل کې دا تبلیغیان ایسے بسترې ګرځي دا تبلیغیان هغه دي نن 30 لاکھ امریکایان مسلمانان شوي 30 لاکھ ته خلار شو اجتماع د تبلیغ په امریکا کې وکړه ورشه په انګلند کې لکونه انګریزان مسلمانان شوي دي او بیا تبلیغي جماعت کې زمونږ جماعتونو ته راغلي اسلام څه ته وایي ته خو د تبلیغ یعنی یو سره بل ته وایي چې کینه د دین یو څو خبرې واوره دې کې ته کفر شته نه لکه کینه د دین یو څو خبرې واوره نه ته تا مړمګار زمونږ مالک یو دی هلکه ته ولې نه کینې وایي زه تلاوت کوم داسې بونډې غوندې زه تلاوت کوم دې کور وران کچې وران خبره نه پوهېږي دې خوا وګوره قرآن او حدیث د معشوقي خبرې د چا خبرې دي ټول وایي ذوالفقار قرآن او حدیث د معشوقي خبرې او د معشوقي خبرې چې په عاشق ښې نه لګي دې ته عاشق ویلی شي نو مسلمان عاشق د خدای او د رسول دی چې د هغې خبرې ته ښې نه لګي امام احمد بن حنبل الله په خوب کې ولیدو ورته وی چې یا الله ته په څه ډېر خوشحالېږي نو الله ورته وفرمایل چې بتلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشحالېږم الله ورته حدیث ورشه د ابو هريره نه پوښتنه وکړه ته په حدیث څه پوهېږي ابو هريره 10 ورځې روټۍ نه وه خوړلې 10 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې وکړه پوښتنه ترې وکړه چې ابو هريره ته 10 ورځو نه نهاري ما ته ولې نه وې ما ته ولې نه نو او ورته وایي چې یا رسول الله بأبي انت وامي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي سینه مې ستا په خبرو مړه ده او سترګې مې ستا په کتو مړې دي سترګې مې چې تا ته ګورې نو زه موړې مان او چې ستا خبرې مې سینې ته ځي خېټه مې مړه ده نو ما ته والله ته د روټۍ ضرورت وایي په ایمان چې 10 ورځې روټۍ ونه خورې ما سره ډېری چې په بجلیګر ملا مې یم هغه ورځ یو سړی راغی نیمه ګنټه ناست و ډېر مې یادې دې بدل ته رالم او چې پاسېدو وایي د چایو ثبت یې مو نه کړو بداسې ټېله مې ورکړه روانېږه وایي چې ولې ملته د چایو عاشق وې خوار شي زما عاشق خو نه وي زما عاشق را خو زه دې وکتم که نه خیال م راغی نو مونږ او تاسو ټول روټې خلاص یو مونږ روټې خلاص دا مینا ورشه ده حضرت بلال نه تپوس وکړه دا مینا د بلال نه تپوس وکړه چې حضور وفات شو مدینه یې پرېښو شام ته وتښتېدو ولې ویل زه به په دې مدینه کې څه کوم چې خپل محبوب پکې نه ګورم زه څه کوم مدینه یو ورځ یې خوب کې ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بلاله یا خو ما نه جدا کېدې نه او یا زما قبر ته نه راځې اوس د شام نه بلال مستقل سفر وکړو او مدینې ته راغی په مدینه کې خوشحالي شوه چې بلال راغلی دی تقاضا ورته وشوه چې بانګ ووایه نو اویلی بلال چې قسم کړی دی خبر شه اویلی بلال چې قسم کړی دی خبر شه رستو د محبوب نه به ونه کړم بانګونه ما به چې بانګ وی زما محبوب به مخامخ ناستو نو پاشهد ان محمد رسول الله کی به مې اشاره وکړه چې زه شهادت کوم دا دی اوس به زه چاته اشاره کوم دا درد خو یو علمي مسله درته وکړم که طالبان درکړي لا تشد الرحال الا الى 3 مواضع حدیث کې راځي چې سفر جائز نه دی مگر 3 ځایونو ته بیت الله شریف ته مسجد اقصی ته دریم کوم دی مسجد نبوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت په نیت باندې سفر دا جائز نه دی د دې حدیث کې دا اشتقاق کوي اهل حدیث حضرات غیر مقلدین حضرات ما ورتوی چې خبره واوره پیغمبر ویلی دی چې اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه پشان دستور دی
هر یو پسې چې د اقتدا وکړه دغه سملا د بلال نه لوی صحابي څوک د شام نه مستقل سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر په نیت کړو یعنی هر ګن په ممکن شته دلته بسبا دبلې او دپړې او دغه د پلاني با زیارت ډاله روانه ده او د پلاني زیارت ډاله روانه ده غړځي مخکې بدالکان ورته غړي په پیښور کې وګوره څومره زیارتونه وران کړ دوی خو احتجاج جماعتونه کورانه خو خیر دی اسلام دی او دوی د اسلام دشمنان دي خیر دی هغه او دا زیارتونه والانا پښتنه کوم چې د جمعتونه چې زوګرانه هغه ویلي چې د ما سره ملاو کوي مرزه ول 1 to 1 خو زه په داسې ملک کې اوسېږم وایي د دیګر مولانم سوار کړ غلې کړ جمعتونه متعلق واوره جمعتونه د چا دي پښتنه به څوک کوي ختم تماشا کوا چې سکیږي تماشا کوا چې سکی دایو انجام وګوره هغه ورځ نه یو کتو دا بیګلې به وړاندې ورستو غږی دی نو په یو ځاړ موټر کې روان و نه لاس رو یو خدای کې سټ ولا خدای ورکړه دا څنګه می تړلې نو ما ورته دا سکړه ویلې دا دی سورزو خانیدا هر چاله خدای ورکړي اوس دا دعا کوي چې موجوده وخت کې الله د علماء عزت وساتي الله کې داسې کارونه والی کدو ورځي وي او کدرې ورځي وي کم کار چې په کابل کې الله د طالبانو حکومت ناغسته بیا شریعت بزر په پاکستان کې اعلی تسلیمون چې د غل نلاس اوس شي زناکار سنگسار شي ټیک شو او خزي په کور کې کی دا د قران کلیر کټ حکم دی کلیر اوس ګیرو والا شروع کړي اخذ ته داسې لاس تاو کړي دم راځي او په ګرنیټو لګي دیړه دی هر کس داسې تلاس راتاو کړي اسې وایم هم کدا لاس هم داسې لاندې لاړ یو شرم نه دی چې مونږ په شرمي یو شرم نه دی هر ادا زمونږ شرم دا دوست په دغه کې وې دا سو قرارداد چې دلته یو سکول دی د جینکو او جینکای ته تکلیف ته ډیران دي چت شي د جینکو سکول دی جینکای سکولونو لپاره دي مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه اکوئی کرا غړو مولانا عبدالله صاحب د دستاربندي جلسه و بنوري صاحب ورپسې زولې ګلم یو شپېله خبر تراو زور پسې لاړ مولانا عبدالله صاحب ته ماوي منځي یو شپېله بنوري صاحب وته بل دې خلاور تر روان دي مستقد مکه وزو خبرې کو ما ہوتے حضرت مجھے مولانا یوجان بنوری صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ ایک رات کے لیے پشاور تشریف لائیں ماں تو جی بیٹا میں تو لاہور جا رہا ہوں میں بنوری صاحب نے مجھے بھیجا بنوریوں کا حکم تو ہم رد نہیں کر سکتے چلے چلے گاڑی لائے ہو مولانا جی لایا روان شو زور کرو سٹکی کیرا پختنی میں تے کوئی کہ فلانی سال دے فلانی سال دے فلانی سال یو سڑی پختنه میں تے وکرم دغه سال دے په قبر چې وہ قبر میں پکوڑے کی طرح چل رہا ہے قبر میں پکوڑے کی طرح چل رہا ہے میں جی آپ ڈاکٹر اقبال کی خبر کی بھی گئے ہیں میں آ گیا معلوم کی کیا حالت ویلو کی حالت بہت اچھی ہے قبر میں خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی آپ تو شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں میں تو وہی کچھ شعر سناؤ سفر ہے شعر سناؤ زور تو شروع کہ زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیسی زندگی کی آئے وہ ایک رات کیا پرکیسی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا جان دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں
हाय किसका फर को तौबा टूटने का होश। मत वही जुआ। इन अशार में तो गारे सौर की तरफ इशारा है। पैगंबर का सर अबू बकर के रान पे पड़ा हुआ था और मक्के में अबू बकर का घर लूटा जा रहा था और अबू बकर खामोश। ये तो गारे सौर की तरफ इशारा। दाद गारे सौर खबर में तो डब गराई की द मौलाना अब्दुल लतीफ से तो जुमात के दशके रोजे खत्म हो और दा मरहूम राता मखामख पड़ूंगी सबके नाथ वो चिदा खबर में उखरा देखो जड़ाशो वेलमा पगार सौर के स्पम करे चाप कबर को दरोग में भी वेल पका वेलमा पे स्पम करे उस दा से आशिक और दा से गर्दन बसो पैदा की दब पैदाश ना अर्थ खत्म। वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था। वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था। अब इतर भी मलो तो मोहब्बत की बो नहीं। अगर लाड़े चाहले बदा अतर गंदी बुई को लाड़ न वो गजनवी में तड़प रही न वो गजनवी में तड़प रही न वो हम है जुल्फे अयाज में न वो हुस्न में रही शोखियां न वो इश्क में रही गर्मियां। वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान न हो तो जहान न हो। गुल गए गुलशन गए अच्छे अच्छे मर गए कद्दू करेले रह गए। मुंह कद्दू करेली लाड़ा आगा महमूद गजनवी लाड़ो चिद काबल ना वो हिंदुस्तान हमला होकड़ा चिदा सोमनाथ में दरता टुकड़े करे नहीं पड़े बम द काबल ना नंग 350 काल मुज़ाकिरात हो रहे थे उसमें कश्मीर की बात की आ गई और कश्मीर की बात भी ज़ेर गौर है और कश्मीर की पकेदा दुम्बाकाई की इन्होंने भी बदले थे और कश्मीर भी ज़ेर गौर है। तो उस ख्याल का 350 काल के बंगाल द चाप बरकत लाड़ो और कश्मीर द चाप बरकत ना अगस्ते की न नागा खलक कि कश्मीर से पारा द जिहादून ट्रेनिंग कई बागे द अमरीकी पॉलिसी दादा चिन्ही नहीं सही जी कहना और गिरफ्तारी तदा कश्मीर द पाकिस्तान द आवाम तपरेदा तो गोरा च द सदर पारण दे सबसे में दे वाजपेयी दा वाजपेयी दर तक बूंदे के हो कना दा आवाम दीपी और प्रेद अल्लाह दफारा अबाबील बे पसरून रवानी मलेकी बवर सर रवानी अजीजानो मुंग इस कार दड़ना न कहो दादा अमरीकी मुर्दाबाद चकी कि मुंग वो कना दा ऐसी जुबानी जमा करते जमा ईमानदार है कि अमरीका पॉलिसी दादा अगर चखदे बेदे तपरीदी ना पॉलिसी दादा कि दजमों के पसर द इस्लाम लफज और द जिहाद लफज दा द्वारा खत्म कि द जिहाद ते क्या सोख न कई और द इस्लाम ते क्या सोख ना ली दा द्वारा सीधुना खत्म सी अल्लाह बा दा ब्रश्ते का सशे दे खत्मई इस्लाम ब न खत्मी